راځئ چې نن در باندې د مابڼ سیرونه وکړم د پروګرام راځه چې بودې زما سیل له ملکا ته ملکا برچړ کې دا وخت کیمپین پاول لګي خلک راځي واوره شوې ده او د دغې تمام ښکلاګانو چې د خلکو څه تاثرات دي لارې څنګه ده راځئ چې تاسو ته د بونیر امبېرې نه چې د نګرای په روډ را روان شي او د پولي سره د کندرو په روډ باندې د کندر کلي نه په چپ سایډ باندې د ملکا په روډ را روان شي او د ډومبۍ چړایي د ځنګل نه را وخیږي نو په ډومبي سب باندې خورشید آباد راځي چېرته کې چې د محسن ماضي سید محمد خورشید باچا کلی او دیره ده کلم چې دغه ځای نه میلمانه راځي نو لومبی پړاو د هغې د خورشید آباد په دیره باندې وي چېرته نه چې نه صرف هغوی ته ریفریشمنټ میلاو شي بلکې د علاقې او د برچړ مهابڼ یا د کلیاو کنډو باغونو لار د هغې دپاره ورته سهولتکار هم میلاو شي د خورشید آباد نه چې انسان کله روان شي نو په ډېر ښایسته او ګلورین ځنګل باندې تر ملکا تر کلي پورې ځي چې چاپیره د نښترو یخ سوري د علاقې ښایسته منظرونه د علاقې د خلکو مخلصه مینه او د هغې میلمه دوستي قدم په قدم د سړي انتظار کوي په دغه موړونو باندې چې کله انسان سفر کوي نو یو لحظه داسې نه محسوسوي چې دا ګنې پاکستان اما ځای دی بلکې دغه ښایسته منظرونه انسان ته د مري کالام بحرین او د شمالي علاقه جاتو نه هم ښایسته ښکارېږي هر منظر یې زړه راښکونکی او هره نظاره یې قابل دید ده په دغه ځای کې مچۍ نښتر چې د پخوانو خلکو د پیدلو خلکو د ناستې ځای اولنی استقبال کوي د بکرو کنډو نه د علاقې پورې را پورې دواړه لهونه ډېر ښایسته ښکارېږي او دا وخت دا مین چوک چې دی دا د ملکا چوک دی کوم طرف ته چې یو طرف ته د ملکا کلی دی بلکې دې نه په ښي سایډ باندې دا نظاره چې دا روډ تللی برچړ ته او ځو برچړ ته تاسو ته د برچړ لار ښیو د هغې ځای منظرونه درته ښیو موږ سره اوسئ د پرچړ په لار چې کله د ملکا د چوک نه انسان روان شي نو لاندې د نګرای ماضي علاقه تر لرې لرې پورې بونیر او مخامخ د واورو غرونه راځي لیکن په دغه ځای کې ړومبی منظر د ملکا د تاریخي کلی دی کوم چې د خپل تاریخي حیثیت سره اوس هم په خپل ښایست دغه ځای ښایسته کړی دی داسې ښایسته منظرونه په نظر راځي چې هر منظر قابل دید دی او هر نظر یې زړه وړي هر څوک چې د هر ځای نه د ملکا مهابڼ په چکر باندې راشي نو د دې ځای د ښایست او د دې د ښکلا او د دې ځای د خلکو د میلمه دوستۍ نه متاثره ضرور شي لکه په دې هکله باندې د پلانینګ اینډ ډیولپمنټ ډپارټمنټ سیکرټري جناب شاه محمود خان په خپل تاثراتو کې څه داسې وایي او بیا دلته کې چې د کومه لوکل کمیونټي ده چې کومه د حاجي صاحب خبره وکړه چې د 3-4 کیلومیټره روډ چې دی تاسو په خپلو کوششونو باندې خورشید بادشاه صاحب چې کوم دا وکړو د هلې ځلې وې د ورسره د علاقې د خلکو دا هم د موږ دپاره یو اګزامپل دی چې دې علاقې د خلک چې دي دا هم د کار کول غواړي اکثر د موږ د پښتنو علاقې کې خو دا مسله وي چې د علاقې خلک پکې رکاوټ جوړېږي خو دې ځای خلکو دا ډېره یوه ښه خوبي ده چې دوی په خپل محنت هم کوي په خپل پیسې هم پکې خرج کوي او انشاءالله ګورنمنټ به هم دوی به دا هلې ځلې ګوري دا به ورسره خپل مکمله مرسته کوي انشاءالله د دغه ښایسته مقام په حوالې سره د بونیر ډیپټي کمشنر جناب محمد خالد خان
په خپلو تاثراتو کې وطن نیوز ته څه په دې داسې علاقې کې تاسو وګورئ چې کم ځای نه لکه دې ځای کې دې کې څه قسمه مونږه انټرونشنز کولی شو چې دلته ټورست دلته نه راشي، دلته لکه لوکل ټورست راشي، د هغې نه علاوه د پوره ملک نه زموږ چې کوم ټورست دي هغه دلته راشي. دا شانتې انټرنیشنل چې کوم ټوریزم دی هم دلته کې مونږ پروموټ کولی شو، ځکه چې دا تاسو څنګه کیمپینګ پاډز ولیده د ټوریزم ډپارټمنٹ دا انیشیټیو، نو دا د انټرنیشنل سټینډرډ چې د کیمپینګ پاډز دی. ये जो जगह है बड़ी जो है वो यूनिक जगह है और बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही महफूज तरीन जगह है, आप इसको कह सकते हैं. यहाँ पे जो है वो लोग आ सकते हैं, एनी टाइम आ सकते हैं. 24 आवर्स यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है. और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, उनकी तरफ से जो है वो ये जो इलाका है मुकम्मल तौर पे जो है वो एक महफूज तरीन इलाका जो है वो डिक्लेयर किया जा चुका है. तो आप यहाँ पे कोई भी आ सकता है, रात को रह सकता है. इसके अलावा यहाँ पे जो है वो कैंपिंग हो सकती है और पिकनिक स्पॉट के तौर पे इसको लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं. तो हम तो सबको खुशामदीद कहते हैं और हम उनको यकीन दिलाते हैं कि यहाँ पे इस तरह का कोई मसला नहीं जिस मसले की तरफ आपने निशानदेही की है. بیا واورې را خورې په چغرزو او امازو دي، بیا واورې را خورې په چغرزو او امازو دي، ورځم د بونیر ګوړې سره خورمه سپینې واورې. د جنورۍ په شروع کې دلته ډېرې زیاتې واورې وشي او دغه ځای ته د ګاډو تګ بند شي، نو خلک د جامرې نه پیدل د برچل لارو نیسي او په دغه موقع باندې د ګوړې سره او د روحفزې سره د ښایسته تازه سپینو واورو نه خوندونه اخلي. دغه ځای ته چې کوم کسان راشي د هغې څه داسې وایي. مننه کوو، ډېر مشکور یو د وطن نیوز چې دی په دې موسم کې په دې واورو کې په دې خرابو حالاتو کې دی رالل چکر له برچل ملکه مهابند ته. نو دا ځای جي داسې دی چې هر طرف ته ملکونه یخ دي، خو د دې ځای ټمپریچر داسې دی چې نارمل دی، دلته سړی نه فیل کوي چې دا جمع دی. او لایټ دلته اوس دا 4:30 بجې دي مازدیګر دی پلین ایریا کې، خو دلته اوس داسې ښکلی انوار دی لکه ماسپښین. اوس پکې گورنمنٹ آف پاکستان او ټوریزم ډپارټمنټ په شریکه دا کیمپینګ پاډز ولګول، د دې تقریبا 10 کروڑ لاګت باندې دا په دې برچل کې ولګېدلو. نو دا چې څومره لوکل سیاحان دي ډسټرکټ بونیر او د خوا کې چې کوم باونډریز دي صوابۍ په ټول کې پیکې دپاره دا ډېر یو نږدې ځای جوړ شو چې دی به په رس کې تلی شي او په رس کې به بیا واپس ځي. جی قدرمندو، دا وخت را سره یو بل راغلی دی ځای یو سلګری د دې نه تپوس کوو چې په دې واورو کې برچل ته راله څه یې ولیدل او څه محسوسوي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. جی ستاسو نوم؟ زما نوم ایاز خان دی. جی ایا ځای نه مخکې راغلی وې دلته؟ دې نه مخکې خو نه یو راغلي، خو زه د ټولو نه اول ستاسو شکریا ادا کوم دواخان جانان صاحب چې تاسو دلته په دې دومره واورو کې رالی، ځکه چې روډونه هم دلته کې سم نه دي، د واورو د لاسه روډونه ډېر زیات انبار پراته دي. او بله خبره دا ده چې موږ اورېدلي وو چې کتلي هم نه وو. نو اوس موږ رالو دې ځای ته په خپلو سترګو هم دا کورونه ولیدو او د دې ځای سیل دپاره رالو، چکر دپاره رالو. دلته کې بلا ځوانان د سهار نه تر اوسه پورې راغلي دي او ډېر د مزو ژوند دی په دې ځای کې، واورې ورېدلي دي. او الان کې زه به تاسو ته دا ووایم چې په دې ځای کې لوړ هم نشته، دا داسې علاقه ده چې دې کې بالکل اوس موږ په غرمو باندې ولاړ یو او اوس لکه وخت 4:30 بجې دي تقریبا، وخت 4:30 بجې دي. دې ځای کې موږ ولاړ یو، موږ دومره یخني اوس نه محسوسوو څومره چې د واورو یخني، دومره یخني اوس دلته کې نشته. او دا بالکل موږ راغلي یو دې ځای ته مابڼ سر ته، هغه طرف نه زموږ دا باغونه دي دې سایډ ته، او دې سایډ ته چې کوم دی نو موږ نه اوتله پراته ده، ګدونه مازي پروت دی او په دې سایډ زموږ علاقه ده. خو زه سیلګرو ته دا خواست کوم چې دلته کې راشي او د دې ځای نه خوندونه واخلي، ځکه چې دې ځای ته تر څو سړی نه راغلی په خپله نو هسې ورته دا ځای نه ښکاري. واوره پرته ده او نه په لاسو دستانه شته، نه په سر باندې ټوپی شته او نه سړی سړزي محسوسوي. بالکل هم دغسې ده چې موږ رالو په دې لاره باندې او پیاده مو راتګ وکړو دې ځای ته، ځکه چې ګاډی دې ځای ته نشي راختې، واوره ده، روډ یې ښه مزیدار دی، ګاډي اول راختې شو، اوس د دې وجې نشي راختې چې روډ باندې واوره پرته ده او د واورې د لاسه خلک تر څه ځایه پورې ګاډي کې راشي او بیا دلته پیاده راوخیږي. څه محسوسوئ که دا روډ دې تر نه صوابۍ تر نه سره کنیکټ شي، هغه ځای خلک به هم په اسانۍ راورسي بیا؟ بالکل څنګه چې د دې ځای نه خلک را روان دي، د دې چملې، بونیر، مردان، صوابۍ په دې سایډ باندې دا خلک راځي، نو دا خلک په بیا زیات کر په دې سایډ باندې اریپور، هزاره، دا دې خوا چې کمې علاقې دي پټ آباد، دا ټول خلک په دې ځای ته راځي او د سیل نه به خوندونه اخلي. مننه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستاسو نوم؟ امیر اکبر شاه. ها امیر اکبر شاه ورو دا ته وایه سهار نه پرې خلک ډېر راغی که کم؟ یاره جی سهار نه پس ته خو ډېر زیات خلک راغی او
ډېرې مزې او خوندونه یې واخیسته دې ځای نه جی او زه خو جو دلته یم د واورو کې زموږ کار کله نه بند شو کار خو جي نن 3 مرض ده تقریبا چې واورې د وجې بند شوی دی ښه جی او موږ خو جو زموږ نه یک د خورشید باچا خدای دې خوشحاله کړي جی نو د هغوی په تعاون سره جو دلته موږ څه غریبي مزدوري کوو که نه جی جی او بس یو دلته ښه خوشحاله یو څه تکلیف راته نشته ګنې حالانکې ډېره زیاته واوره پرته ده جی جی خو موږ سره ښه دا کچن دی زموږ جوار سره پراته که څوک بار نه راځي نو هغې دپاره د خوراک د پخولو انتظام شته بالکل جي هر څه پراته دي او مېلمانه چې راشي نو زه پې خپله م چای مې وله خپله م ورکړم او موس کوي ښه عزت قدر وله وکړو ښه موږ له چې څوک ځي نو ښه دغه وکړي لګرله چېرته تاسو داسې محسوسوله دا یقین دې راته چې یاره داسې څیزونه په دې واورو کې به دلته د رهایش انتظام وي یاره جي دا تاسو د واورې ته وګورئ نو سړي ذهن نه اخلي لکه ځکه چې دې کې د انسان د دغه څه دغه نشته پاتې کېدو خو دا د باچا مهرباني وه چې دا دومره څه چې وشو دا ټول دغه په دغه سره وشو په امداد سره په دغه سره او ښه نور پکې څه تکلیف نشته او دنیا مخلوق نن راغی راځي له هغه بېګا ماسخوتن پورې خلک راته چکر یې لګولې بس لبا लोगों को यहाँ आना चाहिए यहाँ बर्फ़ भी है यहाँ हरियाली भी है जो कि वहाँ बाकी नादरन एरियाज़ में नहीं है यहाँ हरियाली भी है बर्फ़ भी है सेकंड ये कि बच्चों को बआसानी ला सकते हैं वरना ये बच्चों के हाथ जम जाते हैं यहाँ से आगे जितने भी नादरन एरियाज़ हैं यहाँ पे धूप भी है तो मतलब टेम्परेचर इतना अच्छा है कि यहाँ बच्चा भी इंजॉय कर सकता है बड़ा बूढ़ा हर बंदा तो ये चाहिए कि बुनेर से ये थोड़ा सा डिस्टेंस है इसका यहाँ पर लोग आएँ जितनी भी सियाहत हैं पाकिस्तान में लोग दौरे करते हैं फॉरेनर्स हों कोई भी हों तो ये मेरा मशवरा है कि आएँ एक बार यहाँ पे विज़िट करें बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है इन्वायरमेंट है लोग बहुत अच्छे हैं इज़्ज़त देते हैं और बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं तो मेरा पर्सनली मशवरा यही है कि यहाँ पर قدرمندو تر اوسه پورې دا خبره یو خوب و چې په مابڼ کې په واورو کې انسان ناست وي نو هلته د خوراک انتظام هم وي او هلته د رهایش انتظام هم وي همدغسې که ګرمي وي او په ګرمۍ کې د مهابڼ ښایسته موسم وي یخ موسم وي یخې هواګانې لګي نو هلته کې د خوراک او د رهایش انتظام وي بلاخر هغه خوب نن تعبیر شو او دا وخت یې زه په برچړ مهابڼ کې په یو اعلی قسم کیمپینګ پاټ کې ناست یم کوم کې چې هر قسم رهایش او د هر قسم موسمي اثراتو نه د بچ کېدو پوره سهولیات دي دغه ځای ته واوره شوې ده او ډېره زیات خلک راتلل غواړي خو د بده مرغه صرف د روډونو د لاسه به دغه ځای د ژمي په دغه ښایسته موسم کې ښایسته نور کې په دومره ښکلې واورو کې د سیاحانو نه پاتې په دې وجه وي چې د روډ سهولیات نشته دې ځای کې چې څومره خلک موږ ولیده هغه ټول خلک دا مطالبه کوي چې حکومت دې نه صرف دې ځای ته د روډ پختګي وکړي بلکې دا روډ دې ځای نه د اخوا صوابۍ ډسټرکټ سره عموماً جنګوي چې هغه خلک هم د دې ښایسته موسم نه خوندونه واخلي وطن ټلویزیون دپاره د وخان جانان برچړه مازی Yo,